حاجی دی وخت موږ سره په شوبره چوک کې د امتیاز خان ولاړ دی د ټریفیک انچارج دی دوی نه تپوس کوو چې په نوښار کې د ټریفیک څه صورتحال دی او څه مشکلات دي تاسو ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول ستاسو شکریا ادا کوم او ستا د کیمرې په سترګه باندې دوی ته یو پیغام ورکوم او د دې نه وړاندې یوه خبره که زموږ پکې ذاتي فایده وه نو بیا موږ ګرم یو. خلکو ته دا وایو دی زموږ دا کم عوام چې دي زموږ رونه چې کوم دي موږ یې رونه نه کم نه ګڼو. موږ د دوی خدمت کوو او موږ خدمت د خدای لپاره کوو د الله لپاره خدمت کوو. دې وړو له د موټر سایکل نه ورکوي دا کوم مشران والدین صاحبان چې دي برای مهرباني وکړي چې وړو له موټر سایکل ورکوي ته نه تپوس وکړه چې ته چېرته ځې. هیلمټ استعمال دې وکړي بېجا سټاپونه یې نه کوي. دا رکشې وغیره ستاسو په دغه دا میسج ورکوم چې دا هلکان ون ویلینګ هم کوي. ون ویلینګ دپاره خو ما سره الحمدلله اوس هم تاڼه کې موټر سایکل ولاړې دي او د دې به زه سخت نه سخت کاروی کوم ځکه چې دا د دوی والدین صاحبان کوري او موږ نه به الله پاک تپوس کوي چې په روډ تاسو ډیوټي کوئ نو تاسو بیا ستاسو د ډیوټۍ څه مقصد شو چې تا یو وایلیشن کور کوئ. ډېر ماشومان پکې مري او زخمیان کېږي که نه؟ بلکل د دوی والدینو ته زه ستاسو پر کیمرې په سترګه باندې چې نو زه دا ریکویسټ کوم چې موږ سپورټ کې موږ ستاسو لپاره یو ستاسو د بچو خدمت کوو او دې بچو له موټر سایکل مه ورکوئ ځکه چې دا جانلیوا خطرناک موټر سایکل دی. بل چې دا موټر سایکل دوی له کور ته بوځي او د دوی دا سلیسر هم داسې نمبر پلیټ هم یا مارګاډي کې دغه کړي او د ون ویلینګ شکل کې دوی جوړ کړي نو د دوی هم څه حق جوړېږي چې دا تپوس لري بچي نه وکړي چې بچی یې موټر سایکل دا تاسو له داسې تیار کړی. بل د رکشو ډېر برمار دی په دې نوښار کې ځای تنګ دی ډېرې رکشې دې کې د کم ځای نه رکشې دا ټولې رجسټرډ دي که ان رجسټرډ دي ځکه دې کې جرایم پیشه خلک هم ډېر راځي. بلکل د دې کې موږ لګیو دا تاسو خپله انشاءالله د دې موږ پوره خبر راوستلي او دوی ته موږ د دې مشرانو ته موږ دا هغه کوو چې موږ سره تعاون وکړي. د بازار انجمن تاجرانو ته مو وایو چې موږ سره تعاون وکړي بازار به م انشاءالله تا ته صفوي او دوی د هر یو رکشه د اډي او خاص کر د سټاپ استعمال نه کوي چې بې ځایه ودرېږي نو موږ نه بیا خفګان نه کوي ځکه چې بیا اکثر خلک وایي دا ریړې والا غریب دی نو بلکل ما سره احساس شته غریب دی خو دوی په ځای باندې ودرېږي بره دې ودرېږي ما ته روډ نه باندې زه راته ملګری یم. بل د رکشې والا بیا خلک عوام موږ نه او ستاسو پرې هینډ میډیا ورته زه وایم سوشل میډیا په دې اکثر موږ دا کمنټس اورو چېرې تاسو په یو غریب رکشې والا باندې ظلم کوئ نو دې د باندې زه ظلم نه کوم درته زه اوس هم وایم چې زما رورې او زه ستا د ټیکس نه تنخوا اخلم زه دا روډ کلیر ساتل غواړم برای مهرباني د قانون احترام نه کوي او د قانون د ټریفیک چې څه قوانین دي په هغې باندې دې چلېږي. یو د ښکلي شهر به د دې نه پته لګي چې یو ښکلي ټریفیک روا دوا وي نو موږ به پرې انشاءالله زموږ نه فري هر څه مې انشاءالله دا موږ د هر حده پورې کوشش کوو چې انشاءالله غلط ویلی شي. هسې اندازتن په نوښار کې څومره رکشې دي؟ یاره دې کې زما په خیال چې دی نو د چې 7000 8000 پورې د رکشو آمد و رفت دی او چې کوم سټیلونه دي نو هغې لپاره اډه جوړه شوې ده د هر یو کلي ته د دې اډې نه رکشه ځي نو زه د عوامو ته هم دا اپیل کوم چې اډې ته ځئ او د اډې نه دی فلین کوچ دی رکشه ده هر ګاډي چې د اډې استعمال دی عوامو ته ریکویسټ کوم چې بې ځایه مه ودرېږئ چې هر ځای ته ولاړې نو هغه خود به خود تا ته ودرېږي او هغه بیا زه پرچه کوم نو بیا ورته مانه بدځنې وی به یاره دې خو زیاتې کوي نو زه عوامو ته هم زما دا ریکویسټ دی چې دا هر ځای نه راځئ دا اډه ده دوه اډې دي یو د فلین کوچونو اډه ده یو د بسونو او د رکشو اډه ده او ښه کافي ګټه نو عوامو ته زه ریکویسټ کوم چې دې اډې ته لاړ شي او د هغه ځای نه محفوظه سورلی کې کښېنئ او خپل مقام ته ځان ورسوئ. ډېره مهرباني.